چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه واخله تر اوس وخته پورې چې څومره ملت اسلامیه او دغه اسلامی جماعات تیر شوي دي، د اسلامی جماعاتو ته په سیاسي ډګر کې یا په دین اسلام دننه کې چې څومره نقصان د دوه جماعاتو ورکړی دی، دومره ورته بیا یهودي او نصراني ورته نه دی ورکړی چې په هغې کې دوه جماعات هغه ستاسو په ذهنونو کې موجود دي چې یو ته ویل کېږي جماعت ته روافظو چې په پښتو کې ورته شیعاګان ویل کېږي، او دویم جماعت هغه د خوارجو دی. د چا دی؟ د خوارجو دی چې نن سبا وخت کې موجود دی په ډېرو ممالکو کې، پاکستان کې مشته دی، ځان ته د اهل حدیث په نوم باندې ځان ته یادوي. نو دغه دوه جماعات داسې دي چې دوی ټیم په ټیپ باندې دینی اسلام ته چې څومره ضرر رسولی دی نو دومره بل چا نه دی رسولی. خو د دې اصل او بنیاد او جړله دا هغه د حضور علیه السلام مبارک د زمانې نه شوې ده. مونږ تاسو ته چې دا دین را رسېدلی دی دا راته ډېر په سخته باندې را رسېدلی دی، ډېر په تکلیف باندې را رسېدلی دی. خو بس مونږ او تاسو انسان چې لږ خپل تاریخ مطالعه کړي او لږ خپل د دین اسلام دغه اصل اساسیات او بنیاد بیان کړي، په هغې باندې ځان پوه کړي، نو ده ته بیا اهمیت او قدر د دې خپل پاک مسلک او پاک دین او اسلام او قرآن او حدیث ورته معلومیږي. بیا د نبی علیه السلام په زمانه کې په یو غزوه کې ډېر زیات غنایم او ډیر زیات مال او دولت مسلمانانو ته په لاس باندې ورغی. حضور علیه السلام مبارک ترتیب دا او طرز او طریق دا او چې تمام غنایم په جهاد کې براغلل یا د زکات او د عشر وخت په چې کله راغی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په هغه په یو مسجد کې راجمع کړل او دینه به یو ډیرې جوړ ک او یو رسې څه شي د چې یو رسې به یو مؤمن مسلمان ځان سره نه پرېښوده، بلکې تمام هر څه به د حضور علیه السلام دربار ته را حاضر کړل. بیا به په دویم ورځ باندې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ودرېده. په مکه معظمه کې په مدینه منوره کې د هر چا خپل خپل قبیلې وي، هر یو قبیله به راتله، حضور علیه السلام به د هغوی سردارانو ته د خپل قبیلې موافق چې کومه حصه به رسېده یا د زکات نه یا د عشر نه یا د غنیمت نه هغه به ورته ورکړه، دوی به خپلو کورونو ته یوړه. کله چې د حنین غزا وشوله په دې کې ډېر غنیمتونه الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته په لاس باندې ورکړل. چې کله غنیمتونه راغلل، حضور علیه السلام په دویم ورځ باندې راغی، لګیا دی غنایم تقسیمي. په دغه دوران کې حضور علیه السلام مبارک ته پته لګي چې څه خلک د مدینې منورې چې کم انصار دي هغوی دا کشران صحابه کرام په دې بعضې غنایم تقسیمولو باندې لږ شانتې خفه دي. کله چې دا خبره حضور علیه السلام مبارک ته راورسېده، دا واقعه مخکې ما ذکر کړې وه، خو د دې هغه اصل بنیاد او مقصد درته بیانومه چې اسلامی جماعاتو کې دا د څوک نه وي چې ګنې اوس دا اختلافات پیدا دي، دا بعضې اختلافات دا اجماعي دي. دا څه شي دي؟ دا اجماعي دي. دا د حضور علیه السلام د زمانې نه شروع شوي دي. په دې باندې به هر مؤمن مسلمان ځان خبري به ترېنه، که چېرته موږ ترېنه ځان خبر نه کړو نو بیا ګورئ نبی علیه السلام مبارک فرمایي المرء مع من احبه، چې په دنیا کې د کم جماعت سره مینه وه محبت دې ورسره کو، یا د هغوی تایید کو، یا د هغوی حمایت کو، نو یاد ساته په ورځ د قیامت به ته د اهل سنت یا د دې پاک مسلک د دې پاکې عقیدې په خلکو کې به نه پاسې، بلکې د هغې خلکو په جماعت کې وپاسې. دا د حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. که ستا ربط او تعلق یو د دنیا ربط او تعلق دی، هغه به حضور علیه السلام هم ساته د یهودي سره د عیسائی سره کاروباري لحاظ سره، خو که ستا ورسره رشتې تعلق و یا دې ورسره چې کوم دی څه نور څه تعلقات و، نو یاد ساته بیا ته په هغه زمره کې راځي چې کوم حضور علیه السلام بیان کړی دی. نو چې کله حضور علیه السلام ته پته ولګېده چې انصار په دې غنایمو تقسیمولو باندې خفه دي، نبی علیه السلام ډایرکټ امر وکړ چې انصار د مدینې منورې چې څومره انصار دي دې ته زما امر دی چې دا لاړ شي دوی ته ووایي چې په یو خیمه کې او په یو تجیر کې راجمع شئ او زه در روان یم درځمه. حضور علیه السلام مبارک چې څنګه د خپل کار نه بېغمه شو، هلته لاړې ډایرکټ انصارو ته ودرېده، وایي ستاسو د دې کشرانو نه څه ګیلې راغلي دي. ګوره یو د کشر نه ګیله وشي نو ګیله کېږي، خیر دی، خو چې کله کشر اعتراض وکړي په مشر باندې نو دا ډېر زیاته بده خبرې، دا څه شی وي، دا نامناسبه خبرې، دا بېدبي ده. ښه نو د دغې جماعاتو اصل او بنیاد چې جوړ شوی دی دا په بېدبۍ باندې ولاړ شوی دی. په څه باندې ولاړ شوی دی؟ په بېدبۍ باندې. بېدبي ډېر خراب شیز دی.
حضور علیه السلام مبارک چې کله د انصار ته وویل چې رستاسو د خوانه سګیلی ماته را رسېدلي دي، انصارو مشرانو ورته وویل چې او د الله رسوله سچند کشرانو الکانو ګیله کړې ده چې ټیم په ټیم باندې مونږ د کافرو سره جهادونه کړي دي، د مشرکینو سره جهاد کړی دی، زمونږ د تورو نه اوس هم د هغوی وینې ساسي او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مونږ ته چې کم دی غنیمت یې راته رانکه یا راته کم راکه یا راته لږ راکه، او هغه خلک چې اوس اوسې ایمان راوړی دی، هغه خلک چې اوس اوسې ایمان راوړی دی او مخکې په کفر کې او د دې اسلام خلاف جنګونه کړي دي، هغوی ته د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ډېر غنیمتونه ورته ورکړل، ډېرې پیسې ورته ورکړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کله دا خبره واورېده وی دوی صرف په دې باندې خفه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته وفرمایل چې تاسو په دې نه خوشاله، تاسو په دې باندې زړونو ته تسکین نه ملاویږي چې هغه خلک د ماښام خپل کورونو ته ځي، څوک خپل کورونو ته سره زر وړي، څوک سپین زر وړي، څوک خپل اوښان بوزي، او تاسو چې کله خپل کورونو ته راځئ نو ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راولئ. تاسو په دې باندې نه خوشاله چې تاسو کې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک موجود دی او دوی سره به د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د انصارو سره به ډېره زیاته مینه کوله، او دا به فرمایل که یو طرف ته په زرګونو خلک د انصارو خلاف شي او دوی روان شي یو طرف ته او بل طرف ته د انصار لږ شانتې پاتې شي، نو د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل وي زه به د انصارو سره راځم، زه به دا تمام جماعت پرېږدم او د انصارو سره به د انصارو په صف کې به زه راځم. نو دوی ته ډېر مقام الله تبارک وتعالی ورکړی او ځکه به حضور فرمایلم که چېرته زه په مدینه منوره کې پیدا وي نو بیا به ما د مدینې منورې نه به ما هجرت کولی، خو ځکه الله تبارک وتعالی زه په مکه معظمه کې پیدا کړم او دوی ته زه بیا هجرت مدینې منورې ته مې ځکه بیا هجرت وشو. نو د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا خبره وکړله د دوی په سترګو کې ډکې ډکې اوښکې راغلې او خوشحاله شو، ویل چې شکر الحمدلله دې خبره ته خو زمونږ فکر نه وم. خو په دغه دوران کې بیا په درېیمه ورځ باندې بیا د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم غنایم تقسیموي، دغه شان یا د زکات یا د عشر پیسې تقسیموي. په دغه دوران کې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دې صحابه کرامو په دې منځ کې ولاړ دی، ما ته فکر دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلکو په دې منځ کې ولاړ دی، د شا طرف نه یو کس پاسېده، خرکوس نوم د هغه په کتابونو کې ذکر دی، تاریخ ابن عکاصر دا ټول تاریخ ذکر کړی دی چې کله دا انسان ودرېده د الله رسول ته آواز کوي، آواز پې کوي وی ما عدلت یا رسول الله، اے د الله رسول ته انصاف ونکه، اے د الله رسول ته عدل ونکه. چې کله حضور علیه السلام مبارک دا خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شو، غمجن شو او دا الفاظ د خولې نه ووتل چې د اسمان خلکو زه امین او صادق ګرځولی ما او زه د ځمکې خلکو څه کړم زه امین او صادق ونه ګرځولم. او بیا دا وویلې چې زه د الله رسول ما، د الله پیغمبر ما، د امت د هدایت لپاره الله تبارک وتعالی زه دې دنیا ته رالیږلی ما، او چې زه په مخ د ځمکه باندې انصاف ونه کړم نور به څوک انصاف کوي. حضور علیه السلام چې کله دا خبره وکړله او بیا بس دا خبره د کس وکړله، دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک ولاړو، هغه ډایرک راپاسېد وی ویل اے د الله رسول ما ته امر وکړه دعني ما ته امر وکړه چې اے د الله رسول د منافق نه زه دا سر ته نه قلم کم او سر ته نه کټ کم. د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل وی نه وی سر به نه کټ کې. کله دا منافق روان شو دا خرکوس پشا نه کتل داسې نیغ روان شو، حضور علیه السلام د مبارک حضور علیه السلام د خرکوس ته ګوته ونیوله او دا الفاظ د خولې نه ووتل چې د ده په دې قوم کې به یو نسل پیدا شي، د ده په دې قوم کې به یو نسل پیدا شي چې یقرؤون القرآن، چې د ده دا قوم په دې نسل کې به دا خلک به قرآن وایي، څه به وایي؟ قرآن به وایي. خو یاد ساتئ داسې قرآن به وایي چې تاسو ته به دا خپل قرآن ویل اسې ګپ شپ ښکاره شي، د په قوم کې به خلک پیدا شي هغه به قرآن وایي. خو یاد ساتئ د دغه قوم د دې نسل د دې قوم دا قرآن عظیم الشان دا تلاوت کول دا به داسې لکه مثال کې طور پر د دوی دا تلاوت کول به د دوی د دې علق نه لاندې هیڅ اثر په دې بدن کې نه کوي او دوی به دومره د قرآن عظیم الشان نه لرې وي او جدا به تي وي نه. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل لکه چې یو غشي په تیر کمان کې واچي او دا راخ کې او دا دینه پرېږدي څومره په تیزۍ سره چې د دې تیر کمان نه دا غشي ځي وي دغسې به دغه خلک د دین اسلام او د قرآن او حدیث نه به لري. حضور علیه السلام په خپل زبان باندې دا خبره وفرمایله.
او بیا ورته وفرمیل چې نه مې قتل کوه. بیا به کفار او مشرکین به وایي چې وګوره که نه دا څنګه پیغمبر دی چې خپل ملګري وجني، دا څنګه پیغمبر دی چې خپل ملګري نه پرېږدي او مړه کوي او ختموي یې، دی مه وجنه. دغې خرکوس چې کله لاړم د خپل میشن جاري ساتم. یو حربه دا اولنۍ حربه وه په ملت اسلامیه کې چې د حضور علیه السلام په زمانه کې مبارک موجود دی، مبارک حیات دی، او نبی علیه السلام په زمانه کې د اعتراض وکړه په دین اسلام باندې، بلکې د الله رسول باندې اعتراض وکړه صلی الله علیه و آله وسلم. دویمه حربه دوی دا استعمال کړه، عبدالله په نوم یو هلک یې تیار کړه، دا ټولې خبرې کتابونو ذکر کړي دي. دغه هلک یې تیار کړه او دته یې وویل چې ته به ډېر په عاجزۍ سره او ډېر په خشوع خضوع سره به ته مونځ کوې، څه به کوې؟ ډېر په عاجزۍ سره به ته مونځ کوې چې ستا د دې مونځ نه دا خلک متاثره شي ترې نه. دغه خبره خوره شو مدینې منورې ته د عبدالله نومې هلک راورسېده. ټولو صحابو کې دا خوره شوه چې یاره داسې یو شخصیت راغلی دی، داسې مونځ کوي، داسې عجیبه مونځ کوي چې موږ ته خو د خپل مونځونه هېڅ هسې عبث راته ښکارېږي او داسې انداز سره مونځ کوي. دا خبره یو ځل نبی علیه السلام مسجد نبوي کې جلوه افروز دی، صحابه کرام ورته فرمایي وي د الله رسول داسې یو شخصیت راغلی دی او ډېر په عاجزۍ سره مونځ کوي او دس کوي، موږ ته د خپل مونځونه هسې ګپ شپ او هسې عبث راته ښکارېږي. د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم خو د اسرار او معارف خاوندو، الله تبارک وتعالی ورته علم ورکړی، ډېر زیرکه انسان او ډېر هوښیار او هغه مبارک ته خو د دې ګندګۍ او د دې مردارۍ ورته علم او پته ورته. همدغه دوران کې دا خبرې کېدې چې دغه شخصیت دې مسجد ته رادننه شو. چېرته رادننه شو؟ حضور ناست دی او دغه کس مسجد ته رادننه شو. ډایرکټ په د الله په رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم او په دې صحابه کرام باندې نیغ تیر شو، مسجد نبوي ته دننه شو او هلته په مونځ باندې ودرېده. ډایرکټ صحابه کرام اوازونه شروع کړل، هو هذا یا رسول الله، هو هذا، ای د الله رسول دا هغه شخصیت دی چې د چا ذکر تا ته مونږ کوو، دا هغه ډېر زیات معزز او نیک انسان دی چې ډېر په عاجزۍ سره مونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډایرکټ ودرېده، امر یې وکړ وی لاړ شه زما د کور نه توره حاضره کړې، څه کوې؟ زما د کور نه توره حاضره کې. صحابه کرام فرمایي چې نه خو جنگ ته روان دی د الله رسول، نه خو چې کم دی د الله رسول چېرته سفر ته روان دی او دی په دې توره باندې څه کوي، خو توره حاضره شوه. خوا کې ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناست دی، عمر فاروق ناست دی، نور صحابه کرام ناست دي. توره راواغشته، ډایرکټ عمر فاروق ته وایي ډایرکټ چې کم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي دا توره واخله او دننه لاړ شه. که دغه شخصیت په سجده باندې ولاړ، په سجده باندې پروت وي یا په رکوع باندې وي یا په قیام باندې وي، دا سر یې ووهه او دا سر ته نه لرې که. سوچ کوه مسلمان په مونځ ولاړ، خبر باندې پوهېږې، مسجد او د الله رسول وینا کوي چې سر ته نه قلم کا. ډایرکټ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دننه ورځ چې ویې کتل دی په مونځ باندې ولاړ دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډایرکټ راغی د الله رسول ته فرمایي وی د الله رسوله اخو ډېر په عاجزۍ سره مونځ کوي که نه، ډېر په عاجزۍ او په اطمینان سره لګیا دی مونځ کوي، څنګه دنه د سر کټ کړم زما خو په زړه نه کېږي. توره ته نه واغسته ډایرکټ عمر فاروق ته ورکړه وی لاړ شه چې په هر حال کې دې وکړه سر ته نه قلم که. چې څنګه لاړه چې ویې کته په سجده باندې پروت و، د هغه هم پې زړه ونه شو چې ګینې څومره دلیر انسان، د هغه مبارک هم پې زړه ونه شه. د الله رسول ته فرمایي وي ای د الله رسوله تا راته ویلي دي چې څو پر یو انسان کلمه وایي، مونځ کوي او دس کوي او دې سره چې کم دی نور نیک اعمال کوي، نو دته به چې کم دی ضرر نه ور رسېدا، خو قتل خو ډېره لرې خبره ده. ډایرکټ یې تېنه توره واغېستله او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه وی لاړ شه چې په هر حال کې دې وکړه سر ته نه قلم کا. حضرت علی کرم الله وجهه الشریف خو ورته وفرمایلو چې ته دننه ورځې، خو دا کس په بله لار باندې تللی دی به وتلی وي، چې ته دننه ورځې دا شخصیت په موجود نه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مغه چې دننه ورغی چې ویې کتل د مونځ خلاص کړو د مسجد په بله دروازه باندې وتلی، داسې روانو مزل یې کړو. ډایرکټ راغی د الله رسول ته فرمایي وی ای د الله رسوله تا چې څنګه فرمان وکړو مکه شانو شوه، هغه لاړې د مسجد نه وتلی دی. نو نبی علیه السلام په دغه وخت کې علي رضی الله عنه ته امر وکړو چې نه قتل کوې ما، البارې مو وژنه، وي بارې ووژنه وجه مړې کړمه. مبارک ورته وفرمیل وي نه وژنې ما، بیا به خلک وي چې دا اوس وګوره خپل ملګري هم نه پرېږدي او دی یې وژني. خو دومره ورته ووایه منډه که چې هر ځای کې روان یې ډایرکټ یې مسجد ته راول او را حاضر یې کړه چې څنګه یې راوسته وي راشه د الله رسول دې غواړي. صحابه کرام ناست دي، صحابه کرام ناست دي، جلیل القدر صحابه ناست دي، د الله رسول ناست دی. په دغه دوران کې دی ولاړ دی، ورته وایي وي صفا خبره کو چې کله دې مسجد ته راغلی نو ستا په دې زړه کې څه تېر شو، ستا په دې زړه کې څه خبره تېره شوه،
هغه د صحابه کرامو ته بیان کا هغه د نر بچي وډار کې چې پزړه کې سو وډار کې د صحابه کرامو ته بیان کړ وی زما پزړه کې دا تیر شو چې څنګه د مسجد تر ادن نشم د الله رسول ته ناسوي دا نور صحابه ناستو زما پزړه کې دا تیر شو چې په مقدس مکه باندې د ټول نه بهترین انسان زېما په مقدس مکه زمانه بهترین او ښه انسان په مقدس مکه بل نشته دی چې څنګه صحابه کرامو دا خبره واوریده ټول صحابه کرامو چې شروع کړی وی راکې د الله رسول چې قتل کومړې کو د خوستانم لوی دا وکړه د خوستان استا په موجودګۍ کې چې د الله رسول رحمت للعالمین پیغمبر استا په موجودګۍ کې ستانم لوی دا وکړه دا خود سره د ختمولو دا سر د کټکولو لایق دی الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته اسمونه ویلو پرې خود دویمه حربه وا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حیاتو خدغه سي خلک چې مونږه کو او دسه کو خو په اسلامي جماعاتو کې دوی په دین باندې حمله وکړه درې محربه چې قران عظیم الشان کې د هغه ذکر راغلی دی په یو لسمه سپاره کې په سورۃ التوبه کې دا 12 مرګریو سو مرګریو 12 مرګریو دا هغه وختو هغه زمانہ وا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مرګ تلګ وخت پاتې او د غزوه تبوک رانږدې او د غزوه تبوک تیاریان شروع وې په دغه دوران کې ګوره یو طرف ته غزا ده کفار یو لک کفار را جمع شوي د دین اسلام خلاف جنگ د پاره مبارک پاغي کې مصروف ته په دغه دوران کې 12 کس را جمع کیږي د مسجد درار په نوم باندې یو مسجد آبادی او دوی سوچ چې تاسو دا چلو کې چې حضور تلار شه تاسو کو ډایرک د خپل طرف نه دا مسجد آباد کې زما په دې پښتو باندې پويږي ټول په پويږي کچرتا تاسو په خپل ځان دا مسجد شروع کې پدې کې من شروع کې اذان پکې شروع کې نو بیا با صحابه کرام تاسو د مسجد ته اس کل رانه شي دا سه چل اوکې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام لاړ شه خپل کې دا مشوره وکړه اغلب لاړ شو حضور ته به وایي چې لګ راشه زمونږ د مسجد تراشه او دلته موږ سره په دې مسجد کې یو ځل دو ځل منځو کا دعا راته وکا نو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک راشي نو دا د علاقې چې څومره صحابه کرام دي دا ټول بچ کم دی په اتفاق کې شو د مسجد کې مون شروع کی دی خدا حربه استعمال کړه دی رال د الله رسول الله د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې مونږ مسجد برابر کړی دی او پدې کې ک تاسو یو 2 رکعات مونږ تاسو راته وکړو دا بس تاسو ډیر زیات لوی احسان وي مونږ سره مبارک ورته و فرمایل چې زه خو اوس د غزوه تبوک په تیاری کې روانه ما غزوه تبوک ډیر عظیمه غزا ته رشوه د بیا خو ونشول کافران لاړل خو ډیره سخت ګرمي وا او د جهاد د سامان د پاره د غي کمی زیاتو د وخانو کمی زیاتو د اسلحه کمی زیاتو مبارک ورته ویل چې زه خو د دې په تیاری کې شروع ما او چې څنګه د غزا نه را واپس شمه او راشم نو ان شاء الله بیا بس تاسو د مسجد ته زرا شم او دې کې به 2 رکعات منځ کوم چې تاسو خوخی مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله غزوه تبوک تلاړ د غزوه تبوک نه را واپس شو لا خپل مسجد نبوي ته نه دی راغلی چې ډایرک روان دی دغه مسجد ته منځ د پاره چې څنګه مستور نږدې کیږي دغه دوران کې الله تبارک وتعالى وحی نازلې ور مسلمان دی ښا مسجد آبادی سکی مسجد آبادی اذان پکې کیږي منځ پکې کیږي حضور علیه الصلاۃ والسلام خو دنیا ته د مسجدونو آبادی د پار راغلی او د مسجدونو ورانه د پار راغلی آبادی د پار راغلی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې څنګه ور نږدې کیږي الله تبارک وتعالى آیات نازلې لمسجد اسس علی التقوى اے محبوبہ علیہ الصلاۃ والسلام تا د پاره ډیره زیات غوره بهتره خبره دادا چې کوم مسجد بنیاد داغي بنیاد په تقوا باندې خودل شوی د چې مسجد قباء مسجد د تا د پاره دا خبره ډیره غوره ده چې ته ال تلاړ شو د خپل 2 رکعات منځو کې دلته مو ورځه لمسجد ضرار دا مسجد ضرار د دې ته مو ورځه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې آیتونه نازلېږي مبارک ډایرک دلار نه واپس کیږي مدینه منوره ته راځي چې څنګه مدینه منوره ته راغی آیتونه نازل شو حضور علیه الصلاۃ والسلام حذیفه یا حضرت طلحه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا جلیل القدر صحابه دی را جمع کړل چې لاړ شه دغه علاقې ته دغه کلی ته لاړ شه او دغه کلی کې چې دا کم مسجد دی څه شه دی دا مسجد دی دا هغه خلک دا غزه صحابه کرام ټول راجمه کې ځان سره او دا ټوکړي کې دا ونړوي د دې یو ختم پرېنګ دی ټول وران کې او دا هغه علاقې چې څومره صحابه کرام دي او ته به زما د خلې دا وینا اورسوي چې خپل بیبيانو ته دا امر وکي چې ګورا څومره غندونه تاسو دغه کلی راجمه کوي په دغه ځای کې واچوي دا د ګنډې ریو ګرځوي دغه ځای کې د خپل کورونو غندونه اچوي سوچ کوا مسجد حضور وینا
او بیا پکې د ګنډېرې جوړول. حضور علیه السلام امر کو مقوا صحابه کرام چې لاړل نو هغه امر وکړه او هغه ځای وران کوي نړو. نو دا درېمه حربه وه په دین اسلام کې چې دغه خوارجو دا چې کوم دی یو حربه استعمالوله د مسلمانانو خلاف، خو په کوم انداز سره د مسلمانې په انداز سره، د مسلمانې په جامه کې دا حربه استعمالوله. هغوی ته پته ده چې دا خلک مونږ پسې خو یهودي دلته نه راځي، مونږ پسې خو دلته نه یهودي راځي، نه راپسې نصارا راځي، نه راپسې هندو راځي، نه راپسې سیک راځي، مونږ پسې که راځي په دې جامه کې به راپسې راځي. په خبره باندې پوهېږې؟ نو دا درېمه حربه وه چې په دین اسلام کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خبر شو دې خبرې نه، هغه ډېر زیات غوسه و، ډېر زیات غوسه و، په قهر و. دغه کې یو صحابي او قاري د قرآن و، ډیر ښکلی اواز یې مو روایتو کې راځي چې ډیر ښکلی اواز وله خدای پاک ورکړی. د مبارک پکې یو 15 وخته مونځ کړی. څو وخته مونځ یې پکې کړی؟ 15 وخته مونځ یې کړی. عمر فاروق صاحب چې خبر شو دی راوغوښته، وی چې تر څو پورې زه ژوندی یم او حضور علیه السلام ژوندېږي ته به هېڅ چرته هم جمعې ته نه وړاندې کېږي، یو ځای کې به هم ته مونځ ته نه مخکې کېږي. ولې؟ وی ځکه تا د منافقانو په جومات کې تا 15 وخته جمع ورکړې ده. هغه مبارک ډایرک ومنل چې بس صحیح ده څنګه چې ستاسو خوښئ. نو دغه کس یې منې که 15 وخته. نبی علیه السلام مبارک چې کله دنیا نه رحلت وکړو، دنیا نه وفات شو، ابوبکر صدیق صاحب 2.5 کاله خلافت چې وکړه هغه هم وفات شو. بیا د عمر فاروق صاحب زمانه شروع شوه. دا ډېره د پابندۍ زمانه وه، ډېره سخته زمانه وه. هېڅ چاته دا اختیار دوی نه ورکوي چې هغوی څوک په دین کې ځان نه یو کار وکړي، په دین کې یو کار شروع کړي، یا په دین کې د خپل طرف نه یو څیز شروع کړي. واقعا د نږدې د واقعا د انشاءالله بل ځل به زه بیا بیان کړم چې بیا عمر فاروق صاحب زمانه وه، دور خلافتو په عراق کې څه خلک پیدا شو، هغوی به چې کم دی د ماسخوتن د جمع نه بعد به څه وعظ او نصیحت پې کوو، وعظ او نصیحت پې کوو. په هغه دوران کې چې کم دی ډایرک عمر فاروق صاحب هغه چې کم گورنر و هغه ته پته ولګېده چې یاره څه خلک پیدا شوي دي او د ماسخوتن د جمع نه بعد په خپله محله کې په خپل جومات کې راغونډېږي، وعظ او نصیحت کوي. که دا خلک منع کومه دا خپل قوم را پسې روچتېږي، انکار به کوي چې دا څوګوره خلک د دین د کار نه منع کوي. او که نه منع کومه، که منع کومه نه، نو بیا به چې کم دی چېرته عمر فاروق ته پته ولګېده رضی الله تعالی عنه، نو هغه به راته بیا وایي او دې نه فتنه جوړه شي، بیا به هغه ما ملامته کوي چې ته ما گورنر کړی وې، تا ته ما دا اختیار خو نو درکړی، تا باید چې د دې روکتام دې کړی وې، دا دې بند کړی وې. یو خط یې ولیکه، خط یې ولیکه عمر فاروق صاحب ته یې راولېږه چې عمر فاروقه رضی الله تعالی عنه دلته یو جماعت ته هغوی د ماسخوتن د جمع نه بعد داسې څه وعظ او نصیحت کوي، دوی سره زه څه وکړمه؟ عمر فاروق صاحب چې دا خط څنګه وکته، ډایرک یې ورته وفرمایل وی علیه وعلیهم، وی پتا باندې لازم دي چې ما ته ځان حاضر کې، او چې دا کم خلکو دا کم کار شروع کړی دی دوی باندې لازم دي چې دوی ما ته ځان حاضر کې. اوس عراق ګورو، مدینه منوره ګوره، د ځمکې او د اسمان فاصله ده، ډېره لویه فاصله ده پکې. دا هغه ځای نه را روانېږي سره د گورنر هېڅکله د خپلې عهدې نه خوځي، په خبر باندې پوهېږي، په خپل ځای باندې قایم ولاړي. او بیا پخوا زمانه کې خو دا ډېره ضروري وه. ډایرک راځي چې څنګه د نبی علیه السلام دربار ته راځي، عمر فاروق ناست دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې څنګه دوی کې وکتل، اواز پې کوي، تاسو کې لفظ د امیر ورته استعمالوي، تاسو کې هغه امیر څوک دی؟ وی قربان دا دی راکړي. عمر فاروق ډایرک امر کوي منډه که هغه وخت کې به په دې جلات باندې وال کول. خپل غلام ته امر وکړو چې منډه که لاړ شو د کجوري یو 2 مضبوط لختې ما ته راوړه. لختې چې څنګه حاضرې کړې او راویاړې ورته هغه وخت به په جلات باندې وال کول. عمر فاروق په خپل باندې تخت نه راکوزیږي او تاسو کې هغه امیر څوک دی؟ هغه امیر او یا غزار خپ مضبوط وها، وی وها ګوره ښه د دین کار یې کو. په خبره باندې هغوی ته پته وه چې داسې هر څوک دی کې اختیار وکړي بیا د دین نه بل شی جوړېږي. نو او بیا خط ولیکه او گورنر ته ورکړه چې د عراق په بازارونو کې او د عراق په ښار کې په هر جماعت کې به دا اعلان زما د امیر المؤمنین د طرف نه وکړي چې امیر المؤمنین ویل کېږي چې کم ځای کې دغه خلک تاسو وکتل فلا تجالسوهم فلا تقعدوهم، ما دغه خلکو سره کېنئ او ما دغه خلکو وعظ او نصیحت اورئ. نو دا څلورمه حربه وه په دین اسلام کې چې دا استعمال شوه. بیا چې کله عمر فاروق صاحب سخته زمانه وه، د پابندۍ زمانه وه، هېڅ چاته دا اختیار نه و. او د مبارک په چې کم دی دغه کو باقاعده چې کم کلي کې به امام مقرر کېده، دا خبره کړې وه چې هغه امام به اول ما ته ځان ښیي، اول به زه هغه امام ګورم، هغې نه پس به هغه د خلکو امام کېږي. نو دا څلورمه حربه وه
زما د خبرو غرض دا دی اول کې د خلک نو زما معززو دین اسلام ته به تاسو متوجه کیږئ. هر قسم خلک نن سبا وخت کې زمونږ استادو د دین اسلام داسې خلاف راغلي دي چې تا ته وي خپل منظم کوه او دسم کوه لکه قادیانانو ګوره دغه شان شیعګانو ګوره څومره په پیک ته ورسېدل څومره په عروج سره لګیا دي او زمونږ استاد د مسلمانانو عقاید خرابوي نظریات خرابوي. نو کله وحاشه سړی حیران شي دا چې په ټیم باندې د خپلو بچو تربیت ونه کې که نه نو خدا نه خواسته سبا به درته دا بچي په خپل کور کې یا به شي درته یا به د قادیاني وي درته. نو الله تبارک وتعالی دې زموږ او تاسو حفاظت وکړي زموږ او تاسو د عقایدو حفاظت دې خدای پاک وکړي دا ډېر زیات ضروري دي.